اولنی سبق او د درس مشق دی. سوالات په دې مثالونو کې غور وکړئ چې کوم تصور دی او کوم یو تصدیق دی. اولنی مثال دی د زید کا ګوړه، د زید اسه. دا علم دی ځکه صورت نه ذهن ته راځي، او تصور دی د تصور هغه دریم صورت دی، نسبت پکې دی خو تام نه دی. دریم مثال دی عمر کی بیٹی. دا هم علم دی، علم سره بیا تصور دی او د تصور دریم صورت دی. عمر زید کا غلام دریم مثال دی، دا هم علم دی او تصور دی ځکه نسبت پکې دی، نسبت تام نه دی. بکر خالد کا بیٹا ہوگا، دا تصدیق هم کیدی شي او تصور هم. چې کله شک او وهم والی نه بیا خو تصور دی، او شک وهم نه نه بیا تصدیق دی. سر د پانی دا تصور دی. محمد صلی الله علیه و علی آله وسلم اللہ کی سچ رسول ہے. دا علم دی، علم سره بیا تصدیق دی ځکه حکم پکې دی. جمله خبریه ده، یقین ظاهر وي. هم مثال دی جنت حق ہے. دا علم دی، علم سره دا تصدیق دی ځکه جمله خبریه ده او یقین ظاهر وي. اتم مثال دی دوزخ کا عذاب. دا تصور دی او تصور کې دریم صورت ته نسبت دی خو تام نه دی. نمبر 9 مثال دی قبر کا عذاب حق ہے. دا تصدیق دی لکه جمله خبریه ده، یقین ظاهر وي. 10 نمبر مکه معظمه. دا تصور دی.